یو مصنف دی پښتنه دی غیر شیعه دی اهل سنت دی هغه دی چې یو سفر باندې ایران ته روان شو هغه مچونه پښتنو که ایران قوم مزاج حواله سره چې ایرانی خلک څنګه دي از هغه ماته دی چې ایرانی ډیر ښه خلک دي خو خوبیو کې ډیره ښه دی او کې ډیره باده دی وته ومله ښه خوبي کومه دی از ښه خوبي دا دی که هغه کینیا حسین نما حلی جوړي پچی گیا حسین نما حلی جوړي او بچی کیا حسین نما حلی جوړي مړې خوریا حسین نما حلی جوړي وتی د بعد خوبی کومه ده وتی د بعد خوبی اندازه څه حسین نما هر ټیم نه حلی هر ټیم نه جوړي اما اوس پوری د یزید حکومت کی زندگی تی رہی هغه مصنف دي چې مولا کی دا شي دغه ریټایر فوجي درویغه لوړم ایران ته انداز شو خو چې کله ایران واپس راغلم چاره ته ویلاله چې ایران قوم چې هغه کې داغه خوبي و چې کینستیا حسین نما به هستلا کپڅیدیا حسین نما به هستلا اما حسین نما و جلسونه ازدره به یزید نظام کې کولا یې چې موته چودغه خبر وکړلو چې هغه قوم ته پروردگار عالم یو دسي رهبر نصیب وګرځولو چې هغه خپل فلسفه کربلا نه ځان خبر کړلو و خپل قوم ته وخیاله خپل قوم ته دو ټوکل پاس کې د سی ویلا څو او ایرانی قومه دوه خبرو کې وا خبره ومنو وا پریک دا وي یا ہوئی حسین نما پریک دا وي یزید حکومت کی زندگی تی راوي یا کا حسین نما نشو پرلای به یزید حکومت په خلاف قیام وکوي بیان داغا قومو څه پاتې دلو دونیم سره شاهی حکومت نستو نابود واچوال ده کربلا نه حاصل کو دیوا جنا عظیم رهبر دا اعلان وکړلو ما هر چی داریم از کربلا داریم ما هر چی داریم از سید الشهدا داریم ما چه حاصل کړلو کربلا نه حاصل کړلو ما چه حاصل کړلو سید الشهدا نه حاصل کړلو سیلان دکای یعنی ټول دنیا کې شیعو ته د پیغام ورکړي چې او آزادارو او حسین منون کو او حسین آزادارو وقسوي کا ما انقلاب رو واستیا حسین نمزدا کړهلو کا امت ته آزادي ورکا ایران قوم ته آزادي ورکا دامیا کربلا نه زدا کړهلا کربلا آزاده درس ده دا موته کوي شو مشکل نه ده حکومت او حقیقت کې کربلا نه ځان خبر کو اوسا پوری نہیں خبر صرف جڑو فریاد باس حسینوی اموت و حاشر مغاسشی لکه څنګه بغداد والاو سوام امام ور سره جیل کې پروت دورتسی چاوک کی د آزاداری کوي د حقیقت تاریخ ده وام امام زندون کې ده عجیبه خبره ده شیعه رغلی دی بازار کې د آزاداری کوي څه واجه انداوا څه اندای وته ویلیو چې حسین ته صرف شړو لګیږي حسین ته قیام نه لګیږي کچېره دوی فلسفه کربلا نه خبر وې بیا به وام امام آزاد کړو داغه فاسق او فاجر حکومت بیا نستو نابود کړو